مرسلو ویلکم دبئی. او اوس په دې بس کې مونږ خپل مخکني سفر کې مطابق کوو. دبئی ایرپورټ دننه ویو دي دا موږ ورسره ننوتو دی خوا او دننه د دبئی ایرپورټ دی دا ورسره مونږ دا خو هلکه دا بیخي سم خالي پروت دی یاره. صرف دبئی ادھر دا اوس مونږ رالو دبئی ایرپورټ ته دننه زه مشرف مخکې شه زه څه وایي په اول ځل راغلي یو نو امیګریشن ته به ورځو او باقي خو دا ټول خلک ګډو راځه راځه جانانه را مې وستې پکې راځه راځه دا زموږ ټیم دی. دا هغه خلک چې کوم په اول ځل باندې دبۍ ته راغلي دي نو هغوی امیګریشن کې سترګو نظر ته چې کوي پاسپورټ ورته مهر لګوي دغه زموږ د امیګریشن سلسله چې کوم د نو روانه ده دې نه مخکې به بیا ځو. اول ځل باندې څوک دبۍ ته راغلي دي د هغوی امیګریشن کېږي سترګو نه نظر چک کېږي او بیا د هغې نه پس په بهر وځو. دبئی ایرپورټ دی دا به لکه او تین چې دا انټرنیشنل ایرپورټ د شرابو دا بوتلې پکې ني مخامخ دی زبردست پکې چې کوم نو فری شاپس دي اور دغه شانته مخې ته چې ګورې دبئی ډیوټي فری شاپ سوق دبئی الحره اور دغه شان دا وګوره زبردست وغیره هم دومره ډکې بوتلې پرتې دي دا دې مزې دي دا خو چې پکې بیخي چې کوم دی نو د دغې دپاره فټ دی. 5 نمبر هلکه زما دلته زموږ خپل سامان چې دی نو دا سامان دپاره دلته کې دا پټې لګېدلې دي په دې باندې هر سړی خپل سامان دا کوي. مونږ چې په کوم جهاز کې راغلي یو فلای دبۍ نه د هغې په 5 نمبر باندې سامان د خپل سامان زه را اخلم اور بیا به ګورو. زموږ AHD دی د خبر پښتونخوا شمالي علاقو او ورسره چې کوم د چترال او مړه چې سسه مارخور زموږ ریجن چې کوم دی مارخور ګوره ډېر خطرناک ریجن دی د هغې AHD موږ سره ولاړ دی. آی های ملک ابرار خان سیل ډایرکټر مارخور دبئی ایرپورټ ته دغه ټول خلک داسې ولاړ دي خوندونه اخلي او دې خوا یا سوري سر ایریا سیل ډایرکټر ملک ابرار صاحب ولاړ دی وایي حکم کوه خاکه وایه تا والا غونځاخي ورکړي دي